چې ویل به ماته سبوي انی کان لی قرین یقینا زما یو ملګری یقول چې ویل به ماته انک لمن المصدقین آیا خامخ آیت یقینا لمن المصدقین خامخ دا چانه چې هغه دي تصدیق کوونکی د څه شي تصدیق کوونکی د دې خبرې چې اذا متنا آیا کله مونږ مړ شو وکنا او شو مونږه ترابن خاوري یعنی سرنا ترابن و عظاما او ډکی ائنا لمدینون آیا بشک منګه لمدینون خامخا بدله برا کړی کیږي منګه ته صيغه اسم مفعول لمدینون قال وبویدا جنتی د خپل ملګرو ته هل انتم مطلعون آیا تاسو ورخکاره کیدون کی ویدتا تطلع يتطلع به پکې تاسو ته پتر قانون لګیدل 11 حرفي مطلعون او دا هل په معنا طلب سره دی مطلب ورخکاره شي فطلع انه خکاره بشیدا فرآه نوی بنی دل را فی سوای الجحیم په مینز د جهنم کی فی اصل الجحیم او جحیم چې کم دینو دا د ور یو د جهنم یو نوم دی قال او بوایدا جنتی تلای قسم په الله تعالی ان کتا یقینا ان کتا بشک نږدې وته لتردین چې ما هلاک کی ان کتا لتردین انه کد یقینا شان دا چې وته نږدې وته لتردین دا چې تبا کې مال را اردا یردی په معنا د هلاکت باندې ولولا نعمت ربي او کو شرط نه نعمت رب زما لکنت نخامخا و بز من المحذرین دا چانا چغی دی حاضر کړی شوی په عذاب کې المحذرین الف لام په معنا د الذی باندې موصولی دی اسم مفعول اسم فاعل باندې اسم مفعول باندې داخل نو لکنت من الذين احذروا في جهنم خامخا زبوی دا چانا چغی حاضر کړی شوی دی جهنم ته افما نحنو آیا نو منګه بمیتین امر کیدونکې دا د ډېر خوشحالۍ نه به ووایي خپل ملګرو ته به وایي موږ بس نه مرو الا موتتنا الاولى مگر مرګ زمونږ اولنې وما نحن بمعذبین او نه یو موږ سزا راکړی شوي دا استثناء چې دی نو څه ده منقطع ده نو دا مطلب الا موتتنا الاولى موږ نه یو مړه کېدونکي مگر مرګ اولنې نو هغه خو سکلی دی دغه به دا شي لکن الموتة الاولى لکن موتتنا الاولى فقد متنا غیبانی خمنګ مړ شوی ان هذا یقینا دا له الفوز العظیم خامخا کامیابی دلو یا لمثل هذا پشانتا په مثل د پاره د مثل د دې فلیعمل العاملون پس عمل دی کی عمل کوونکی د دې د مثل لپاره د خلق سو کی عمل وکي اذالک اید اخر ډیر غره ده نزلا په اعتبار د میل مستیا سره ای نزول یو معنا د رزقن په معنا سره د رزق غریب القرآن ابن قتیبه سے ذکر کوي و دا به ویل کېدل چې ازلاء الجنودی د لښکرو څه شي رزق او دا خوراک اذالک خیر خو که دغه زړه معنا وکي بیا هم صحیح ده اذالک دغه خیر ډیر غوره دی نزلا په اعتبار سره میل مستیا سره ام شجره الزقوم یا بوټه د زقوم بوټه چې دینو دا په جهنم کې باراتو کیږي او د دې صفت رستو ذکر کړی دی تخرج فی اصل الجحیم چې طلعها کانه رؤوس الشیاطین دا سرونه بدسي داغه چې کوم څنګه دي تبه لکه دا د شیطانانو سری سرونه دي او قباحت کې وغه طرف ته اشاره کړی دی الګو دا دنیا کې نشته دی سیده پرون ماته یو کس میسج را لګلو تصویر هم را لګلو دا بوټي ول دا میوه ده خوږه میوه ول ما خوړل ویل یو کس راته ویل چې دا خو زقوم دی دا خو جهنمینو خوراک دی هغه ته ما ویل چې اول خو ته ما په دې باندې پوهه کا چې دا د جهنم خوراک به خوږي کو تریخ به ول تریخ به نو ما ویل دا خوږ څنګه و بل خبره دا چې دا د جهنمینو د خوراک دنیا ته څنګه رااله دا خو انتهایی سخت دغه به خو به د هر څه ذایقه به خرابوي نو څنګه دا په دې ځمکه باندې ولاړ دی دغه جوخ نور بوټي دی هغه بوټو خوراک چې دی نو هغه نه خرابېږي او سه به تی خوري او تیخ په سور کې خوري نو دا خو څه دغه نه دی چې هلکه هلته به کې کینټین کې به میوې جهنمیان به کله کله هغې ته چکر راوړي بیا جهنم پسه شو سړي ویل په جیل کې نسوار نه میلاوېدل نو ته وایي چې بیا جیل پسه شو انها شجره تخرج فی ام شجره الزقوم یا بوټی د زقوم انا جعلناها یقینا ګرځولې د منګه دا زقوم فتنتن امتحان للظالمین د پاره د ظالمانو امتحان څنګه ابن الزباری خلکو ته ویل چې یارانو سره خپکیږي ویل ولې نه خپکیږي ویل
دا زقوم چې کوم دی که نه دا خو کجوره ده او دا زقوم چې دی نو دا خو هغه پنیرو ته ویلی کېږي د افریقې په ژبه باندې افریقنیانو په ژبه باندې دا څه ته وایي کجوري او دغه رنګې څه ورته وایي دا زبدت پنیر وغیره نو الله تعالی فرمایي دا موږ د هغو دپاره امتحان دی بل هغو به دا ویلي چې لکه دا څنګه بوټی دی چې جهنم په منځ کې به را ټوکېږي او سوځي به نه حالانکې اور خو څه سوځي لرګي دا هم لرګی دی که انا جعلنا یقینا ګرځولی دی موږ دا بوټی فتنة امتحان لظالمین دپاره د ظالمانو انها یقینا دا بوټی انها یقینا دا شجرة یو داسې بوټی دی تخرج چې راوځي به فی اصل الجحیم یعنی فی وسط الجحیم په منځ د جهنم کې طلعها څانګې د هغې کانه ته به ویې که دا رؤوس الشیاطین سرونه د شیطانانو دي هلکه د شیطانانو سرونه چا لیدلي دي خو په بدشکلۍ کې خلک د بدصورته شي تشبیه د شیطان سره ورکوي واقع ته اورېدلې وه که نه د عثمان ابن ابي عمر جاحظ چې ښځې هغه بولی او دغه ته ویلي پینټر ته ویلي پینټر ته ویل د ده په شان ته هغه ته په څوک ویل څه شی ویل د څه دپاره م راوستو هغه چې یاره دا راغلی وی ما ته ویل چې څه لاله جوړ کړم شیطان تصویر لاله جوړ کړم ما شیطان خو ما نه دی لیدلی ویل تې راوست دغه رنګې لکه حضرت یوسف علیه صلات وسلام په باره کې دا وایي ان هذا الا ملک کریم نو هغه د انتهایي زیات ښایست د وجې نه تشبیه د چا سره فرشتو سره او ویسم پلان کې سم فرشته ده طلعها غون چې څانګې د هغې کنه ته به که دا رؤوس شیاطین سرونه د شیطانانو دي فانهم پس یقینا دی لاکلون منها خامخا خوراک کوونکي به یې د دې نه فمالئونه نو ډکوونکي به یې منها د هغې نه البطونه خېټو لره ثم ان لهم بیا به یقینا لهم د دې دپاره به یې علیها په دې باندې دغه چې کوم څه یې وخوړل که نه د هغې د پاسه لشوبن خامخا ګډون من حمیمین د سختو خوټ کېدلو ګرمو اوبو نه د هغې نه شوبن ای خلطن ملاوټ به یي صحیح شو دغه به هم څکي نو خوراک هم خراب او څکاک هم چې نو څه خوراک خراب ثم ان مرجعهم بیا یقینا واپس کېدل د دی به لا الی الجحیم خامخا جهنم طرف ته څه مطلب جهنم طرف ته وایي دی جهنم کې نو تخرج فی اصل الجحیم نه خو پته ولګېده چې زقوم په منځ د جهنم کې دی نو دی خو په هغې کې نو بیا څه مطلب واپسي نو ذکر کوي مفسرین چې د دې نه مراد دغه دی ده د دې نه مراد دا دی چې لکه په جهنم کې به د دې دپاره د خوراک چې کوم دی نو هغه به ځان له طبقی هغې طبقې ته به راوستلی شي دا خوراک به پرې وکړي بیا به واپس هغه دغه ته بوتلی شي الله دې زموږ حفاظت ثم ان مرجعهم بیا یقینا واپس دی الی الجحیم خامخا په طرف د جهنم به ولې دا دونه سخته سزا ده انهم یقینا دی چې دی الفو موندلي آباهم پلاران د دی ضالین ګمراهه فهم پس دی علی آثارهم په نښو د هغو پسې یهرعون ځغلولی شو د هغو په نقش قدم باندې بس روانو شیطان په منډه کړي د دې نه معلومه شو چې پلاران مشران دي ګمراه او که نه نو دا ستا دپاره عذر نه دی چې را وجدنا آباءنا كذلك يفعلون موږ خپل مشران موندلی شي اسی طرح وہ بھی کرتے تھے تو ہم بھی کرتے ہیں نه دا دلیل دی منظور نه دی ځکه الله تعالی فرمایي چې دوی ولې دلته لاړ انهم الفوا آباهم ضالین پلاران یې ښه لیدلي چې ګمراه دي فهم علی آثارهم یهرعون دی د هغو په نقش قدم پسې څه ځغلولی شو پلار مې ملک دی پلان کې ناروا کار یې کو زه د هغه زوی مزیم کومه ولې کې لکه بیا به خلک ماته وایي چې خپل پلار په نقش قدم پسې نه نه فهم علی آثارهم یهرعون ولقد ضل قبلهم او خامخا گمراه شوي مخکې د دینا اکثر الاولین خامخا گمراه شوي مخکې د دینا اکثر الاولین زیات د اولنونه ولقد ارسلنا فیهم او خامخا رالیږلی موږ په دې رالیږلي موږ په هغو کې منذرین یروونکي فانظر نو ګوره کیف کان عاقبة المنذرین څرنګې شو انجام د یرولی شوي دا هغه قوم سیده چې کومو ته پیغمبران رالیږلي شوي انبیاء کرام خو څه منذرینو د دې وجې نه که چا په مانځه کې منذرین ویلو معنا غلطه شوه منځ فاسد شو وانه لتنزیل رب العالمین آیات د سورة شعراء کې براشي وانه لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین د دې لپاره چې شی ته څه یرونکو نه نو زمونږ یو ملګري جمع کوله په هغه پسې موږ شاته ولاړو دا آیت لتكون من المنذرین سلام چې دا خبر سلام یې جار باسو نو د هغې نه پس دې به مو چې لکه معنا خو غلطه شوه بیا خپل استاد سره ټلیفون وکړه چې مونځ دوباره وکړي نه دی شوی ولقد ارسلنا فیهم منذرین منذر خو هغه چاته ویل کېږي چې هغه الله یې رولی هغه کافر یې هغه په خبره باندې ایمان نه راوړي نو الله تعالی چې دی نو هغه ته معجزې او یو څه بل څه چې دی نو ولقد ارسلنا
منذرین او خامخا را لېږلي موږ په دیو کې منذرین يرونکي پیغمبران فانظر پس وګوره کیف کان عاقبة المنذرین څرنګه شو انجام دغه چا چې هغه يرولې شوي بیا بدل ته دام یې کنه وانه التبسو لتكون من المنذرین نو وګوره کنه فانظر کیف کان عاقبة المنذرین بیا انجام د منذرین څه شو بیا مون څنګه وشو چې پیغمبرانو په باره کې توې چې وګوره هغه منذر شو کنه دا آیات سيو ځای کده منذرینو انجام به سنو خطرناک نو منذ دی ونش فانظر پس وګوره کیف کان عاقبة المنذرین څرنګه شو انجام دا چا چې هغه يرولې شوي الا عباد الله المخلصین مگر بندگان د الله تعالی المخلصین خالص کړی شوی او خالص کړی شوی بندگان داو په باره کې شیطان ویلو لاغوینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین چې ستا بندگان چې هغه خالص کړی شوی یا الله غو زما ده او داغونه د وسوسونه بچي او د حضرت یوسف په باره کې په خپل راضي چې انه لا من عبادنا المخلصین نو لہذا دا خبرم ته معلومه شو چې حضرت یوسف علی السلام په باره کې چا الزام لګول چې زلیخی کله غله دعوت ورکو د زنا نو هغه اراده کړی و نه 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 وکړي ولې ځکه الله تعالی فرمای دا زما د مخلصینو بندگانو نه دي او شیطان و چې زمانه به مخلصین بندگان سي بچي زما د وسوسونه او دلته الله تعالی فرمای الا عباد الله المخلص